بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نحمدك ونستعينك على الدرس يا ناصر يا نصير انصرنا. وصلى الله على محمد النبي الأمي. أما بعد، والبلاغة في المتكلم ملكة. بلاغت په متکلم کې ملکه ده. بلاغت په متکلم کې ملکه ده. ملکه دا چې شی دی، طائر یطیر بجناحیه، دا یو مرغۍ ده، یطیر بجناحیه، دی الوزي په چا باندې؟ په دوو وزرو باندې. وهذا كقول الكاذب. دا تیر شوي دي، مقصد مې دا دی چې دا به نه هېروئ. ملکه اندازې کیفیت راسخة فی النفس. کیفیت جی دوباره نه وایي، ولې تکرار نه کوي. والبلاغت بلاغت چې دی فی المتکلمی په متکلم کې دا ملکه ده. یقتدرو دی قدرت حاصلی، قادر جوړیږي بها په سبب د دې ملکې سره علی تالیف کلام بلیغ، په جوړولو د کلام بلیغ. دله داسې ملکه سیلی چې دی کلام بلیغ جوړوي، نو دی قادری چې کلام بلیغ جوړ شي. لکه د سکوټر د چلولو ستا ملکه جوړه شوې ده چې کلم ته په سکوټر سورېدل چلول غواړي، چلولی شي. دې ته ملکه وایي. علما مما تقدم. اوس دته دا خبره کوي چې د پرونۍ د ورځې د بیان نه دا خبره معلومه شوې ده چې هر یو بلیغ به خامخا فصیح وي. هر بلیغ به خامخا فصیح وي. هلکه هر بلیغ به ولې خامخا فصیح؟ ځکه د بلاغت موږ داسې تعریف کړی وی چې مطابقت د کلامو د مقتضى الحال سره د فصاحت نه، یعنی کلام کې به فصاحت وي او مطابق به وي د مقتضى الحال سره. نو پته ولګېدله چې بلیغ کلام به خامخا فصیح وي. ولې که ته کلام راوړې او د مقتضى الحال سے بیخي 100% مطابق راوړې خو فصیح نه دی، نو دې ته څوک بلیغ نشي ویلی. دا فصاحت خو په دې بلاغت کې وروره شرط دی. څه دی پکې ملا صاحب؟ شرط دی. پی خو لیکن عکس یې نشته دی. فصیح ضروري نه ده چې دا دی بلیغ وي. ځکه تا به یو کلام ښه په فصاحت سره ویلی وي نو فصیح شو، خو د مقتضى الحال سره برابر دی نه دی برابر. ځکه چې سبا له دلي اختر ورځ ده او ګل خان استاد به ښه په فصاحت سره تقریر کړی وي. سبا له دلي اختر ورځ او د به پکې د رمضان صفتونه کړي وي، نو خبره خو یې حق هم ده، فصیح هم ده، خو شدیده او بلیغه نه ده. شدیده او بلیغه ولې نه ده؟ ځکه چې د مقتضى الحال سره برابره نه ده. نو هر بلیغ به فصیح وي، خو هر فصیح به بلیغ نه وي. بعضې فصیح به بلیغ وي او بعضې فصیح به غیري. فعلمانو معلومه شوله مما تقدمه د مما تقدمنا چې ان کل بلیغ هر یو بلیغ کلاما کان کاغه کلام بلیغ وي او متکلما کاغه متکلم بلیغ وي. متن کې کل بلیغ راغلی او دغه وایي تبتازاني صاحب چې ما پکې تاویل وکړو څنګه علی استعمال اللفظ المشترک، بنا په استعمالولو د لفظ مشترک په خپلو دواړو معنو کې. دا بلیغ ټکی خو مشترک دی، کلامی بلیغ متکلمی بلیغ دواړو ته شاملیږي. نو ځکه ما دواړه معنی وکړلې. یا داسې وکړه چې علی کل واحد په تاویل سره دواړو ته شاملیږي، چې هر هغه چې اطلاق په هغې د بلیغ کېږي، نو اطلاق د بلیغ خو په کلام باندې هم کېږي او اطلاق د بلیغ په متکلم باندې هم کېږي. او علی تاویل کل ما، یا په تاویل د هر هغه سره یطلق علیه لفظ البلیغ، چې اطلاق کېږي په هغې باندې لفظ د بلیغ. هر یو بلیغ که کلام بلیغي که متکلم بلیغي خو فصیح به وي. ځکه
چې فصاحت په بلیغ کې شرط دی ماخوذ دی لکه فصاحت ماخوذ دی په تعریف د بلاغت کې بلاغت څه ته ویل کېږي مطابقت د کلام دی د مقتضى الحال سره له فصاحت د وجه د دینا چې دا فصاحت ماخوذ دی په تعریف د بلاغت کې مطلقاً عموماً که بلاغت د کلام دی هم پکې فصیح پروت دی که بلاغت د متکلم دی هم پکې فصاحت پروت دی ولا عکس او عکس به نه عکس به هغه عکس منطقي نه یادی یعنی داسې عکس نه چې بیخي فصیح به بالکل بلیغ نه ضروري نه ده چې فصیح دی بلیغ فصیح عام دی کله به بلیغ وي فصیح به کله غیري بلیغ وي عکس منطقي نه دی عکس منطقي خو دې ته ویل کېږي چې فصیح معنی لا فصیح دا یې عکس شو او د بلیغ معنی لا بلیغ نو هغسې قصه دا نه ده ښه هغسې قصه دا نه ده ولا عکس او عکس یې نشته دی خو په معنا لغوي سره عکس نشته دی نه په منطقي سره نو معنا یې دا شوله لغوي چې لیس کل فصیح نه دی هر یو فصیح بلیغا بلیغ هر فصیح بلیغ نه دی جائز ده چې وي دي کلام فصیح او غیر مطابق دی نه وي د مقتضى الحال سره نو فصیح دی خو مطابق نه دی نو بلیغ نه دی وکذا همدارنګې یجوز جایز ده چې وي دي د یو تن دپاره داسې ملکه چې دی قادري په سبب د دې ملکې سره په تعبیر کولو باندې د مقصود نه په لفظ فصیح سره فصیح لفظ خو ویلی شي خو من غیر مطابقت به نه وي د مقتضى الحال سره نو ګوره ملکې شته دی دی فصیح دی خو لیکن بلیغ نه دی بلیغ ځکه چې مطابقت د مقتضى الحال سره راوړلی نشي اوس راځه د علم البلاغت مرجع څه ده چې زی نو ابازو لبرازي نو ابازو مرجع شو ابازو څه شوله مرجع شو ابازو مرجع شو د علم البلاغت مرجع څه ده ځان بچول د خطا کېدلو نه په ادا کولو د معنا مراد کی ادا کولو د معنا چې معنا مراد ادا کېدو کې زه خطا نشم معنا مراد هغه د لفظ وربه معنا وهل هغه معنا نه یادي څه دپاره چې ته کلام چلې هغه یادي څه دپاره چې ته کلام چلې هغه یادي لکه یو ځای کې منکر دی نو هغه دپاره ته د موقت کلام راوړل غواړي رښتیا وله موقت راوړي نو معنا دې اصیله شوه معنا دې دغلته معنا مراده څه ده تاکید راوړل یو ځای کې یو انسان دی غیر متردد دی نو هغه ته بې تاکیده کلام راوړل دغه معنا مراده ده دغه معنا مراده ده نو په دې معنا مراده په ادا کېدو کې د خطایی نه تا بچ ساتي دا د بلاغت مرجع ده نمبر 2 د علم البلاغت مرجع ده تمیز د کلام فصیح د غیر فصیح نه چې لکه دا کلام فصیح دی او دغه فصیح نه دی ځکه په بلاغت کې خو دا فصاحت ماخوذ دی که ته یو ټکی هر څومره د مقتضى الحال سره برابر راوړې خو ولې چې فصاحت پکې نه وي نو دا بلیغ دی نو د علم بلاغت رجع دې ته م راغله چې کلام فصیح دی که غیر فصیح تا ته به وایي دا فصیح دی ولې ځکه چې بلیغ دی نو بلیغ خو فصیح وي که بلیغ خو څه وي فصیح وي نو د علم بلاغت مرجع څو کاره شو دوه کاره شو یو ځان بچاو شو د خطایی نه په ادا کولو د معنا مراده مقصودي کې او نمبر 2 دویم غرض یې څه دی تمیز راوستل په مابین د کلامي فصیح کې او د کلامي غیر ته به کلامي فصیح رالی او مطابق کې د مقتضى الحال سره که ته په دې نه پوهېږي چې دا فصیح دی او غیر فصیح دی او هسې په پټو سترګو باندې مطابق کې د مقتضى الحال سره نو ته به بیا بلیغ نه یې ځکه به بلیغ نه یې چې فصیح به مطابق کې هله به خبره بلیغ جوړېږي
علما معلوم شولا ایزن دارنگی چی دا بلاغت چی دے پا کلام کی مرجع دی دے اس دا مرجع معنی کئی تا تنو جزی زین و بازو لبا رازی ما تدا معنی پر دیتا معنی کئی اما یجبو آغا چی واجب دا چی حاصل شی دیتا مرجع جزی اب بازو دا مراد این دا بازو لرا تک دبانی ضروری یہ کہا دے دے اما یجبو یحسن تردیف چې ممکن شي حصول لري کما یقال لکه خلک وایي چې مرجع د جود غنا ته ته خو سخي چې څه نشته څه به څه نشته څه به سخا په موجود کې که په معدوم کې په موجود کې لکه څنګه چې مرجع د جود الى الغنا غنا ته ده الى الموجود موجود ته ده نو رازمت المتن سوال گوا ان البلاغت مرجع دے چھ دے الى الاحتراز بچاو تدے د خطا کے دلنا پا ادا کولو د مانا مراد کی و الا کدائی مرجع نشی کدا نشی نو لربما دیر کرتا دا بشمانا مرادا پا یو لفظ سر چھ مطابق نوی د مقتضى الحال سرا نبی خوب بلیغ نشو تا خو مانا مرادا حاصل اکڑا خدا کلام دی مطابق دا مقتضى الحال را نوڑو حرام باللہ کدا بلیغ دے تا کلام بلیغ نہ دے او دارنگ مرجع دے بلاغت چدا الى تمیز الکلام جدا کولو دا کلامی پسیح تدا دا غیری پسیحنا تب دا پی جنی شدا پسیح کلام دے او دا غیری پسیح کلام دے کدا سینش تب مقتضى الحال سر برابر خبر راوڑی خدا خبر با پسیح نہیں بلیغم نشورا چی پسیح ندا بلیغم نشورا وَإِلَّا كَدَا سِنَيْنُ لَرُبَّمَا دیر کرتا رابول لیشی کلام مطابق دا مقتضى الحال سرا او غیر پسیح بینو پلا یکونو بلیغن بلیغ بم نوی دا وجد وجوب دا پساحت نا پا بلاغت کی زبردست خبری دی راتا وکڑی کہ دا علم بلاغت مرجع صدا یو احتراز دے بل تمیز دے دا کلامی پسیح دا غیر کلامی پسیح استاذ لگ می دا پیکا چی دا پکشتا کنا چی مرجع تمیز دا کلماتی پسیحیو دے دا غیر کلمات دا کلمات و غیر پسیحیونا صرف تمیز دا کلامی پسیح دا کلامی پسیح دای مرجع دا کنا دا کلماتی پسیحا دا غیر پسیح یا غم پکی رالا اب پکی بخپل رالا والی کلامی پسیح دیتا ہوئی چی کلمات بے پسیح دل چی کم جا کتاوی لکا دا کلام پسیح دے نا دا دے با دول سوانا کلمات لسوانا کلمات اتوانا کلمات دا بے پسیح دی ولی کہ دیکھ یو کلمہ غیر پسیح دا بے کلام پسیح دے نا دے نا دا تمیز دا کلمات پکی بخپل رالے او داخلی گی پا تمیز دا کلام الپسیح کی دا غیر پسیحنا تمیز دا کلمات پسیحیو من غیر ها دا غیر پسیحیونا ولی دا وجد موقف والی دا کلام پسیحنا علیہا پا کلمات پسیحیو باندی وشت تدا مسئلہ کئی دا تمیز دا پسیح دا غیر پسیح نام دا یوازی دا دی علم خصوصیت ندے دا پا نور علوم تا معلوم ویش پا نور علوم معلوم ویش لکا کلام پسیح ستوئی کلمہ پسیح ستوئی چی غرابت پا پکی نہیں نو غرابت دا چنا معلومی گی چی پکی نشتا دے دا متن اللغت تاسو خارج شو دی لغت څومره کتابونه دي دریب باندې هر ټکو واړی څه په شپږ دي لري چې ولې چې درې دي چې نه تا د دې دریب 500 کتابونو تتبع او تلاش کړي دي او دا د شرنګولي دی په جډي دی په دې کړي دي تاسو د غرابت اړوي پته ولګي ولی چې یو ټکی راشي هغه ناشنا پته لګي دا څه کدي مانه خو نه پیږي مستحضر یا اپنا پلان کیا ٹکے کسی ناشنا ٹکے دے رکھ فوراً چستا مازغی نرلی
دې په دومره کتابونه تا کتلي دي او ته بیا هم د دې ټکي په معنا نه پوهېږي ته پوه شه چې دې کې غرابت دی نو د متن اللغت سره چې د غرابت معلومات کېږي دا په دې طریقې سره کېږي نو زوزني را پاڅېدلی دی په تلخیص یې شرحه کړې تبتازاني وایي ولې کوله هغه وایي چې دا تلخیص والا خطا شوی دی په متن اللغت باندې خو غرابت نه معلومېږي نو دی وایي معلومېږي خو په داسې طریقې باندې چې چا څه 53 کتابونه دي د لغتو او ده دا ټول چڼ کړي دي اوس یو کلمه راغله او دی په هغې باندې بیا هم نه پوهېږي په دې کتابونو کې دته نه میلاوي معلومېږي دا چې دا کلمه غریبه ده که دا غریبه نه وي خو په 53 کتابونو کې به موجوده وي که پوه شوې هذا والثاني دا دویم چې دا تمیز د فصیح دی د غیر فصیح نه منه من د تبعیض دی منه یعنې بعضې د هغې نه هغه چې بیانېږي وضاحت یې کېږي په علم د متن اللغت کې لکه غرابت شو وانما قال متن اللغت متن اللغت یې ویلې صرف لغت یې ونه ویلې ای معرفت د اوضاعو د مفرداتو چې سړی دا معرفت حاصل وي په اوضاعو د په مفرداتو په دې وضع باندې چې د دې ټیمپیس لپاره دا ټکی وضع دی او د دې پکې دپاره دراج ټکی وضع دی پکې دپاره به کې دراج وي که دراج په شکل ته وایي پکې ته څه وایي میروحه دې چې په خبره باندې په دې اوضاعو د مفرداتو باندې لأن اللغت ذاك اللغت چې دی دا عام دی من ذلك د متن اللغت نه متن اللغت خاص دی د خاص ذکر کو عام نه دی ذکر کړی یعنی به یعنی په دې متن اللغت سره پیژندل کېږي تمیز جداواله د سالم د غرابت نه چې دا ټکی سالم دی د غرابت نه عن غیره د غیر سالم د غرابت نه چې دا ټکی سالم د غرابت نه نه دی بمعنا په دې معنا سره چې ان من بشک هغه ریاض الاسلام تتبع الكتب المتداوله چې تلاش وکړو د کتب متداوله مثلا د لغتو متداول څونه کتابونه دي مثلا 53 دي او د تلاش ټول وکړو او احاطه وکړو په معنی د مفرداتو باندې چې کوم مانوس دي نو علما پته ولګېدل چې ما عداد دینه هغه دي چې محتاج کېږي تنقیر تلاش ته تخریج رښتلو ته نو غیر سالم شو د غرابت نه چې د 53 کتابونه چڼ کړي دي تتبع یې د هغې کړي او بیا هم په یو ټکي باندې دی نه پوهېږي دا ټکي کې غرابت پروت دی دې ټکي کې څه پروت دی غرابت پکې نه بیا پروت دی غرابت پکې بیا پروت دی فهو غیر سالم من الغرابت هو بهذا زما په دې تقریر سره متن اللغت سره پیژندګلو کېږي خو په دې لیول چې دا کوم لیول درته ما وویلې په دې سره ښکاره شو فساد د هغه قیله چې ویلی شوي دي قایل زوزني دی شرح یې کړې ده په چا باندې تلخیص باندې چې انه لیس بعلم متن اللغت نشته دی په علم د متن اللغت کې چې بعض الفاظ ګینې محتاج دي په معرفت کې دې ته چې بعض چې وشي دي نه په کتب مقصوده په لغت کې چې لکه دی کې غرابت شته او یا دی کې غرابت نشته په متن اللغت کې خو دا مسله نشته دې تېروتې دی د دې دا مقصد نه دی د تلخیص والا کامل ملا دی د چې دا کومه خبره کړې ده نو دی په دغه لیول باندې څه کړې ده مناسب کړې ده او په علم التصریف یا په علم التصریف کې بعضې هغه دي چې په علم الصرف کې پېژندلی کېږي ها بعضې په تمیز د کلمې فصیح د غیر فصیح نه په علم الصرف کې پېژندلی کېږي علم الصرف چې چا ویل هغه ته پته ده چې اجله دا ټکی فصیح دی اجلله دا غیر فصیح دی ولې دې کې ادغام پکار و دلته چا ادغام کړی ادغام چا کړی نه دی او په علم التصریف لکه مخالفت د قیاس نه اذ به یعرف ځکه په دې څه پېژندلی کېږي چې دا اجلله دا مخالف دی د قیاس نه دون الاجل او اجل مخالف د قیاس نه بعضې په علم النحو کې پېژندلی کېږي لکه ضعف تعلیب سره اجمال قبل الذکر اجمال قبل الذکر روا ده که ناروا دی عام طور باندې ناروا دی که بعض شروطونو کې روا دی اجمال قبل الذکر پنځه ځایه روا دی رب په ضمیر کې هم د نعمه حکم دا دی دریم په تنازع ضمیري شان څلورم دی دیرم یې په زړګي باندې همیش کاروان د غم دی پنځم هغه مضمر دی چې بدل وي د مظهر نه طالب امان غواړه د عاشق د شور و شر نه پنځه ځایه روان شو اجمال قبل ذکر په فضله کې ممنوع دی په عمده کې جایز دی بشرط تفسیر
لکه زور پہ تعلیب شو او دارنگی تاقیدی لفظیم پا کی پیجاندرے کی تاقیدی لفظیم پا کی پیجاندرے کی پا علم النحو کی او یدرکو بالحس بعض آغا دی چا پا حس سر معلومی دا علم نقواری پا حس تا معلوم ویشی یار کستا حس پا دی بانی خودی چا مستشزر دیکھ ثقل دے او مرتفع کے نشکل مرتفع تکی ارچو پیلش مستشزر تکی ارچو پیلش چاچی لگا جبن خلیوی تدا تکی اوائنو دا ویلش نشي ویلے جج مجمع جاری خان او یدرک بالحس حس لکه تنافر از به یعرف ذکر پدی حس سره پیژندل کیږي چې دا مستشزر متنافر دی دون مرتفع دا متنافر نه دی دارنګ تنافر د کلمات رازوس وهو ما يبين في العلوم المذكورة او يدرك بالحس دا هو ضمیر چا تراجع دی نو دی کی تعمیم دی زین عالمانو دا ما یدرک بالحس تا راجح کړی دی خطا شوی دی دا ما یبینو فی العلوم المذکور تا دا ضمیر چې دا راجع دی یا ما تا یا راجع دی ما تا راجح دی دا خبر معنی ٹھیک ده ما یدرک بالحس دا دی ما واپس پانا لوانا والثانی منہو ما اندر ایک دقی مات زمین راجی او چوکی چی دی لنٹ راجی کی دی یدرکو بالحس تا یا تیروتی ذکا دا عبارت دی طولو متن اللغتو دا علم تشریف او علم النحو او حس سلورو وانو سلگی او د چې صرف دا ضمیر یدرکو بالحس ته راجع کړی دی نو څلورو په ځای باندې دا ضمیر یو ته شامل کړی دی نو خطا شوی دی که نه دی یو شیز د غوښې په کاسه کې راوړی دی نو څلورو واړو کسانو د پېنډې ده دا ته وایي استاد تلاش دا په موږ تقسیم که موږ له چند راځي که ټوله راوالې یو لی ورکړي دا خطایي نه ده سهوا ظاهرا نه ده وهو ان دا ما یبینو فی العلوم المذکورة یا آغا چی دراکی کی پہ حسبانی دا ضمیر راجع دے الى ما ماتا ومن زعم چاچ زام کرے دا راجع دے ما یدرکو بالحس فقط زہا سہوا ظاہرا وهو دا چی دے ما سوا دا تاقید مانوینا ما سوا دا تاقید مانوینا ما عدا تاقید مانوی دا ما دا وهو ما عدا التاقید المانوی دا ټول چې ما عدا د تاقید مانوی دی یعنی په متن اللغت کې چې معلوم شو غرابت په صرف کې څه معلوم شو مخالفت القیاس په نحو کې څه معلوم شو ذوب تعلیب او تاقید لفظی تاقید لفظی او په حس سره څه معلوم شو تنافر پاتې شو یو ټکی تاقید مانوی چې د مذکور علومو سره د دې څه معلومات موږ ته رانغلې نه په متن اللغت کې د تاقید مانوي معلومات شته نه په علم الصرف کې شته نه په علم النحو کې شته نه په حس کې شته دا خزې کې دی علم تعجد پیدا چې راځئ کوم خوښه وي چې داسې یو علم وضع کړو په اتفاق باندې دا تاقید مانوی پا کی وشرنگو دا دین پی ځان بچ کو رالو علماء دا دو علم ولا وضع کرو علم المانی علم البیان تونه زبردست خبره ورور دی علم ته ضرورت وو د دې علم نه په غیر د کار کېدلو نو غرابت پر پیژاندلې وي په متن اللغت کې مخالفت القیاس پر پیژاندلې وي په چا کې مناسب ها مخالفت القیاس پر پیژاندلې وي په چا کې صرف کی وغیرہ رستا بیا وکړه یو 10 منټه بعد ها خو تاقید معنوی پیچ کې نشو پیژاندلې او هو دا ما عدا تاقید المعنوی دا ما سوا د تاقید معنوی نه دي اذ لا یعرف ذکر نه پیژاندل کی په دقه علوم څلور وانو سره او په درې وانو سره او نه په حس سره تمیز د سالم چې دا سالم دی د تاقید معنوی نه من غیره لغیر سالم نو دا غیر سالم دی فعلمان پتولګي د لا چې مرجع د بلاغت باز ردی خود خیر سره ښکارا شوی او په علوم مذکوره او کې لغت او صرف او نحو کې
او بعضې مدرک و په حس باندې او باقي پاتې شو ځان بچول د خطا نه په ادا کولو د معنا مراده کې او باقي پاتې شو ځان بچول د تاقیدي معنوي نه نو پوی نو ورافیق شو حاجت الى علمین دو علمونو ته راځي یو دو علوم وباسو چې یو کې معنا مراده د هغې په ادا کولو کې د خطا نه بچ شو او بلکې د تاقیدي معنوي نه بچ شو علمین مفیدین لذالک نو دی وضع کو علم المعانی د اول د پارا علم المعانی هغه علم دی چې تا به بچ کې د خطا نه پیدا کولو د معنا مراده کې او علم البیان وضع کو د دویم د پارا د هغه علم دی چې تا به د تاقیدی معنوي نه بچ کې تا به تاقیدی معنوي نه بچ کې وإليه أشار وديت إشارة وكلا بقولي بدي قول سراج وما يهترز به عن الأول آغا چزان بچ ساتلے کی باغی صدا اول نا اول صدا خطا في تأدية المعنى المراد علم المعاني دا علم المعاني دے آغا چزان بچ ساتلے کی باغی صدا تاقید معنوینا علم البيان آغا علم البيان دے رنبئی معاملین بلی چوک بچ کی سبب سرا علم المعاني سرا او د دې دویمې لانجې نه به په کوم سبب سره بچي په علم دې ډلې نه دی دې ډلې دې دواړو ته نوم ایښودی دی علم البلاغت معنی او بیان دواړو یې نوم ایښی دی علم ځکه بلاغت پکې ډېر په مختصر طریقې باندې دغه شوی دی دا راغلی دې دواړو یې نوم ایښی دی علم البلاغت علم البلاغت هم علم البلاغت څه کوملی شي علم البلاغت هم داسې چند یار دې د پاره هر شي د پاره توابي پکار چې سړی ډوډۍ خوري داوه پسې وشکي خبره لګه پوره شي یا ډوډۍ خوري پروټ پسې خوري خبره څه شي ونی شي مزیدار شي دا توابي پکار وي توابي یہ علم البلاغت له توابین جوړو وی راځي جوړی کو چې کینه سوی علم البدیع جوړ درې وانه پنه ته څنګه خسته جوړ علم البدیع وسمو مسما کړی دي عالمان هذین العلمین دي دوانو علمون لرا په علم بلاغت سرا دوانو ته علم البلاغت وی د وجه د مکان د زیادت اختصاص لهما د دوانو په بلاغت باندې په بلاغت کې مړه دا سمور ډوب دي اگر که بلاغت موقوف دي په غیر د دوانو د علومنا ثم يحتاج بيد محتاج شو د پاره د معرفت د توابع د بلاغت الى علم اخر یو بل علم تا ندی وضع کل ذلك الذي توابع د پاره علم البديع او دې ته اشاره وکړه بقوله وما يعرف به هغه چې پیژندل کیږي به په دې سره وجوه د تحسین انواع د تحسین چې دا خسته ده په دې نوع دا خسته ده ما ته ویل ثم نم دیکھ جناسی خطیر دا پدی بانی خیستا دی ثم نم قرآن شریف کی راغلی انہم یحسبون انہم یحسنون صنعا یحسبون یحسنون یو رنگی دی کلشی قلم یو رنگی راف کلشی دیکھ چشی دی منیسب صنعت دا کم دی جناسی خطی دی دا یوزان لخائص دی دیتا وجوه التحسین دا چراش تاس بدا قرآن شریف دا طولر چوب پی جانے رئے قوان بدل دا قرآن شریف کی تمنا علم البدیع قروت تی مولیس ثم علم البديع وجهوت هغه چې پیژندل په اصل وجود تحسین علم البديع مولي شبدا مختصر كم مختصر كتب كثير كم مختصر المعاني نه یادای چې شی یادای تلخیص یادای تتازانی څوک یادای تلخیص یادای تلخیص ته دی مختصر کتاب دی کنه دا دی دریوونو فنونو ته شامل دی معانی ورکشتا بیان ورکشتا او بالبدیع هم پکشتا دی چې دې دوه ته بلاغت و ادام پکشتا او دا توابع د بلاغت دام پکشتا ولما كان هذا المختصر کله چې دا مختصر په علم البلاغت او په توابع د علم البلاغت کې نو منحصر شو مقصود دی په دریو فنونو کې فن اول علم المعانی فن ثاني علم البيان الفن الثالث علم وكثير من الناس او ډیر د خلقنا او ډیر د خلقنا چې امریکا دا او برطانیه دا او چین او جاپان دی مسما کوي ټول ته علم البيان صحیح ترجمه مې وکړه
هغه په دې نه خبر نه دي غریبانان ډېر د خلکو نه مراد د ډېر د مولیانو نه ډېر د چا نه د مولیانو نه مسما کوي ټولو ته علم البیان وایي علم البیان کې علم البیان دی ویلی دی وایي او ویلی مې دی او بعضې مسما کوي اول لره په علم المعاني سره او اخیرین لره بیان او بدیع لره په علم البیان سره او والثلاثه بعضې درې واڼو ته علم البدیع وایي لکه علم البدیع کې دې څه ویلي دي که نه او خفي نه ده وجوه د چا مولي صاحب د مناسبت اوس که خیري کار اسلام صلی الله تعالی دا مقدمه وه مقصد له اوس دا مقدمه ده مقصد دې نه د سړي عقل یې زده کړي څه زده کړي عقل لکه ته مثال په طور باندې ستا زوی دی او لور هم دی ده ته د ده سره رشته کول غواړې د ده زوی او لور هم ده نو چې ته راشې څنګه کښېنې خولې دې نه راواخلې هلکه زه خو داسې راغلی یم چې دواړه به رشته وکړو دا د خبرې وزن نه دی هغه غر او دا غر وله څنګه چې لکه بارانونه ته کېږي که نه کېږي هغه وایي کېږي فصل مسل دې سکالي څنګه دی څه غوا ما دې دغه له ساتلې ده پیو ده خبرې اترې پکې راغله څه روزګار موزګار څنګه دی دغه لاکډاون کې خو متاثر شوی نه وي ډېرې قصې قطارې مقدمې ذکر کوي او ته وایي چې خو داسې راغلی دا د جرګې طریقه ده ځینې بیخي نه پوهېږي ډېر ما داسې لیدلي دي په خدای چې څنګه کښېني خولې پرې رابیایي د ټکه خبره وکړي او داسې مې پکې د دې نه زیات انپړ لیدلي دي چې په مقصودي خبره پسې به راغلي ټوله شپه به وکړي که نه سهار کې به ستا جلتي وي او د هغه به هم جلتي وي روانېدو ټیم کې به وایي زه داسې راغلی سالمه خو مخکې به دې وي ځینې پکې داسې روانېدو ټیم کې وایي زه خو داسې راغلی یم چې یاره ما له 11,000 روپۍ ته چاته وګوري راوګوري خدای مسلمانه چې راغلی په هغه ټیم به دې ویلی وی اوس خو ته هم روان یې زه هم روان یم په کوم ځای کې دې وګوره کیسه ورسېږي دې کې د چل درسېږي طالبان ته ما وایي چې زما څلوېښت قسمه خط یاد دی دې ته مې مخکې نه ویلي څو قسمه خط یاد دی دا شپږمې والا وړۍ دورې والا چې ورام نه کتې چې دا